نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون صدق الله العظيم سورة بقرة اول پارا درشتم آیت دی فمکی رکو کی تا اللہ رب العالمین انعامات بیان شو پدی رکو کہ ہم دا اللہ رب العالمین انعامات ذکر کی دا انسان ابتدا حضرت آدم علیہ السلام پیدا کی دل یقینا داد اللہ پاک دا طرف نلوی انعام و احسان اللہ رب العالمین فرشتے پیدا کری دا نور نے پیدا کری یہ فرشتوں تا اللہ رب العالمین کو فرمائل چیزو پزمک باندے خپل نائب او خلیفہ دا احکاماتو دا نافذ کول دا پارا پیدا کو فرشتوں سر اللہ رب العالمین مشورہ اکڑو مقصود دادی چدا خلق ورست راضی دی با مشورہ کی اللہ رب العالمین تا دا مشورے ضرورت نشتا پدے کے قوم تا او انسانانو تا دا مشورے ترغیب و چتاسو ناقص او کمزوری مشورے کوئی دا غرنگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم دا خپل قوم سر مشورہ کول او مشورہ کول سنت عمل مومنانو پا صفاتو کہ اللہ پاک ذکر کی و امرهم شورا بینہم حدیث کارنو پا مشورے سے نو اللہ رب العالمین دی فرشتو تو فرمجزو پزمکا خلیفہ پیدا فرشتو اللہ پاک تو ہوئے چی اللہ پاک پر ازمکا کی تاغا خلق پیدا کی چاگاو پر ازمکا باندے فسادات کی دیو بلوینی بتوئی گناہونا بکئی یو بل بمڑکی او من کو ستا تسبیح بیانو ستا صفات کو ستا پاکی بیانو نو بس منگ کافی ہو اللہ رب العالمین کو فرمائے انی اعلم ما لا تعلمون یقینا زفیگم پاغا سچتا ستا معلوم ندو پدیجے کی دے فرشتو تدا سنگ معلوم اشواد چے پدیزمک کی دا کم خلق اللہ پاک پیدا کی دا و فسادات کی علماء مختلف جوابات ذکر کی یو جواب دا ذکر کی دے انسانان نا 2000 کال اوڑان دی پیریان تیر شیو او پیریانو بخبل منس کی جنگون کول دے فرشتو دا انسانانو قیاس پا فرشتو جناتو باندے کو جدیب ہم داغی پشان خلقی تدین معلومہ کہ جدیب ہم جنگو نکی فسادات نکی یا لفظ دا خلیفت او قتل چی خلیفہ صدا پار راز چی خلق فسادات کی نداو بادشاہی حکم بکی ظالم بدا ظلم نمنکی دا مظلوم با امداد کی خامخواہ فسادات پی ذکر خلیفہ ضرورت تھی او یاد یہ فرشتوں پا لوح محفوظ کی قتل چدی انسانان کے بدا و بدبختی دا با نیک بختی دا با ظالمی دا با مظلومی دا لوح محفوظ کی لکلی شو دا با منزگزاری دا با بالماضی دا با غلی دا با ڈاکوی دا با نیکی وغیرہ دا تو قتل نو دے فرشتوں بھی چی اللہ پاک دا خلق تا پیدا کیا نو دا فسادات پکی منگستا تسبیح بیانو سبحان اللہ وایو الحمدللہ وایو استا پاکی بیانو منگ پدی بانے اقرار کو پدی بانے گواہی ورکو چتا دا ہر قسم حیوبات نہ پاکی
ستا تسبیح هم بیانو پاکی دې بیانو نو زمونږ درې دا ده چې دا خلق مه پیدا کړو الله رب العالمین فرمای انی اعلم ما لا تعلمون یقینا زه پوهېږم په هغه څه چې تاسو پرې نه پوهېږئ عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما فرمای چې دې فرشتو ولې ووی چې مې پیدا کوم وی اصل کې د دې فرشتو خیال ده چې الله رب العالمین به زمونږ نه عزتمن خلق څوک پیدا نه کړي نو فرشتو ځکه وی چې بل څوک مه پیدا کړو بس مونږ کافي امام اهل سنت شیخ سرفراز خان صفدر رحمت الله علیه لیکي الله پاک فرمایي زه په هغه څه پوهېږم چې تاسو پرې نه پوهېږئ تاسو مې پیدا کړي خو تاسو کې د ګناهونو ماده نشته تاسو نورانی مخلوق دي که تاسو عبادات کې خو تاسو ته بل څه ضرورت نه پیښي تقاضي مو نشته زه چې څوک پیدا کوم سره د ضروریاتو سره د قوت شهوانی او غضبانی هغې به زما عبادت کې هغه خلق پیدا کوم هغې ته به د ګناه ضرورت دي ګناه به کوي طبیعت انسانی به هم تقاضي کوي خواهشات به لري نفس به لري غضب به لري او دس به ماتېږي تکلیف به ورته پیښېږي لوږه تنده به ورته راځي بیماري به ورته راځي هغه خلق پیدا کړو نو که تاسو زما عبادت کوئ نو ستاسو نه به د هغې مرتبه اوچتې فرشتې عبادت کوي هغې اودس نه ماتېږي هغې له خوب نه ورځي ستړي کېږي نه بیماریږي نه د واده ضرورت د هغې نشته خواهشات یې نشته د هغې خو پیدا دی عبادت لپاره خلقت الملائکة من نور او کما قال حدیث کې راځي دا د نور پیدا نو فرشتو ته دې ضرورت نشته او دا کوم انسان چې پیدا کیږي د دبدس ماتيږي خوب ورزي بیماریو پی راځي ضرورت بلري ګناهونه به تپیږي شیطان به پی راځي نفس او پی راځي نو چې د دې ټول مقابله کې د الله عبادت کې نو دا به کمال وایي دی وجه الله رب العالمین د انسان پیدا کول مبارک سو فرمایل ان عالمو ما لا تعلمون چې پس پیګم تاسو باغې با نه پیګی د دې وجه نه چې کله آدم علی السلام الله رب العالمین پیدا بیا الله رب العالمین دوی ته علم ورکړ سيزون نمونه وته ضرورت مطابق ځکه پزمکه باندې اولنې پیدا کېدونکې انسان دا حضرت آدم علی السلام او آدم علیہ السلام په شکل انسانی الله پاک پیدا کړی انسان پیدا کړی اسرافیل علیہ السلام یو موټی خاور را واغښته کم ځای کې چې خانه کعبه د پدې ځای باندې کې خودل فرشتو ته الله پاک حکم وکړ د دین خټه جوړ کړي دا خمزیدار پسته کې دا غینه بعد بیا چې خمزیدار چکړې شو خې پسته کړه و دین نعمان ته یوړه الله رب العالمین بخپل شان لایق سر داغین د آدم علیہ السلام شکل و صورت جوړ کو ډیر خيسته او مزیدار جوړ ابلیس لعینم په چکرو دی کې دی وخت لا روح نو اچول صرف وجود بدن جوړ شو چکلا ابلیس لعین په چکرو وی قتل چدا خدن نتشت وی زما د پټېدو د وسوسو زې پکښتا بیا بک الله رب العالمین روح واچو د سر طرفنا دی طریقې سره الله رب العالمین انسان پیدا یو سړی تیرشي چاغي تویل شي منیر کافر مرتد عليه اللعنه هغه وی دا انسان چې پیدا کېده دا جوړه و جوړه مونږ ته به جوړي بچي مونږ په لجو جوړه بتا سو پیږي دی خړو خرابو غندو بچ چاته ولاړې په کې دا چنجي وي او سرمن ډیره چاته سخت اکثر هغه کچا چې کوم نهرونه ویږي کې دا ډیر په دې سارو پس ان خلی سرمن پس کله کې ان ختی چې تیرا کاږي وای دا انسان ابتدا کې وای دا سم ډیر نو غټېدل وای بلا عمر په تیر شنه اخر کې ته انسان جوړ
تاسو وګورئ تاسو سړی مسلمانانو کې خلک یادي هغوی دا شهید شوي د دغه اوس د هغه په نوم باندې مستقل یو فرقه لګیا ده کار فتنې شاکریه هغه سم مردار شو هغه پسې نور مرتد پیدا شو دا هغه ګډې وډې خوري هغه په دې مستقل یو بیان کړی خو خدای خبر چې دا ګند چرته پیدا کړی چې انسان اول نه جوړ نو موږ عزت په د جوړې بچي موږ نه آدم علیہ السلام الله پاک په شکل انسانی پیدا او بیا جنت تولید او تعلیم الله رب العالمین د فرشتو سره یو ځای ورکړ نمونه وته خودل سيزونه وته خودل چې دا د دینم بیا ته الله پاک امتحان واغست په دې موقع باندې فرشتي موجود دي بیا ته الله پاک چې امتحان اخیستو نو فرشتو امتحان صحیح نه کو آدم علیہ السلام امتحان صحیح کو اغه نه بعد الله پاک کو فرمای سجده وته کوي فرشتو سجده وکړه ابلیس کو نه کړ دی فرشتو ته تعلیم ورکړي شو کنو ورکړي شو حکیم الامت اشرف علی تانوی رحمت الله علیه فرمای آدم علیہ السلام ته چکله سبق خودل شو نو په دې موقع فرشتي موجود وي خدا فرشتو تعلق د دې سره لکه مثال دا بلچه او دا کودال او مثال دا پلانې سبزی دا نو د فرشتو د دې سره سم هغه دې تاړو خیالونه کوي دې کې هم په سکو او آدم علیہ السلام په انسان د خامخا دې سره واسطه راځونه هغه یو یادو آدم علیہ السلام یاد کو فرشتو یاد نو چې امتحان واغښت آدم علیہ السلام خو د ضرورت سيزونه هغه یاد کړو او د فرشتو وته خیال نو هغه یاد کړي نو آدم علیہ السلام امتحان کې کامیاب شو بطور انعام الله پاک فرشتو تو فرمایي سجده وکړي ټول فرشتو د اسمکو د اسمانونو په شریکا په یو ځای وته په سجده باندې پریوتل حضرت آدم علیہ السلام ته سجده وکړه ابلیس په دې فرشتو کې ګرځیدو د عبادت گزار د جناتو نه پاتو نو دوی زوته سجده نه کوم پرستو په سورې اعراف کې راشي زوی وای انا خیر منه خلقتنی من نار وخلقته من طین خدانه اوچته زما خدای دنه ډیر اوچت شان دي د اور پیدا او د خټه پیدا دا د بیکار خور نه پیدا زه خود اوچت اعلی اور نه الله رب العالمین د جهنم نه رو شړو او قیامت پورې په دمان الله پاک لعنت را اولیګو دا د آدم علیہ السلام مقام فرشتو ته الله پاک کو خو نو آدم علیہ السلام مرتبه اوچتا په نسبت د فرشتو ته وی تاسو ته سجده ټول فرشتو سجده قران کریم او د مسلمانانو کتابونو کې دا د فکریانو کتابونو کې دا چې سر زمکه والا فرشتو سجده کړي فکریان تنظیم فکری ولی الله دا یو مستقل نوې فتنه ده فکریان وته ویل شي او زه په ځای باندې اجلاسونه کوي شرکت کول پکې ناجایز ډیر مليان ډیر تعلیم یافته خلک ورپسې روان دي فتنه کې ډوبېږي لیکن ځان ساتل پکا د فتنو دور دی هغه فکریان وای صرف زمکه والا فرشتو سجده وکړه قران کریم کې الله فرمایي فسجد الملائکه كلهم اجمعون طول فرشتو په یو ځای سجده كلهم طول او اجمعون په یو ځای نو قران یو سو یو فکریان بل سو نو مسلمانانو عقیده صحیح پکار الله دې موږ او تاسو ته په خپل ایمان سلامتی نصیب کړي ایمان دعا پکار د فتنې ډېری دي وخت په وخت باندې دا منیر کافر مرتد مخکې فتنه نه و دا چې کله مردارې د فتنه پیدا شو او دا فکریان چې د 1979 نه پیدا خو مخکې تبلیغ نه کو اوس تبلیغ شروع کړي خپل باقاعده اجلاسونه کوي د خپل نقدي غوړ جنوم د تنظیم فکری ولی الله نوم غوړ دی خو کار ګنده دی عقیده خطرناک دي ځان دې ساتل پکار دي تاسو خدا لګ لګ پیجن چې مثال دا وابي دی او دا پنځپيري دی او دا بریلی دا پیجن خدا مو پیجن فتنو شکار نشي اسنه په قیامت کې ایمان نه خلاص پاسي او دار تاسو ته پتی د فتنو نه د بچ کېدو حل د الله رب العالمین کتاب او دین دی ځان په بچ کول غواړي الله دې موږ تاسو د ایمانونو حفاظت وکړي نو فرمایي وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ او یاد دا وقت اللہ پاک کو فرمیل استارب او فرمیل فرشتو تا انی جاعل فی الارض خلیفہ یقیناً ز پیدا کون کی پزمک کی خلیفہ نائب دا پارا دا احکاماتو دا نافذ کون قالو دی فرشتو او فرمائل
اتجعل فيها ته پیدا کې په دې ځمکه کې من هغه څوک یفسد فيها چې هغه فساد کې په دې ځمکه کې په ګناهونو سره ويسفك الدماء او ویني بتوي قتلونه بکي ونحن نسبح او منګ تسبيح بیانو بحمدك استا پسنا استا پاکي بیانو په حمد استا سره ونقدس لك او استا پاکي بیانو هر قسم عیوباتنا. قال الله پاک کو فرمایل انی اعلم ما لا تعلمون یقینا زبیگم باغس چې تاسو په نه پیږي وعلم آدم الاسماء كلها او اخذ الله پاک آدم علیہ السلام ته نمونه ټول ثم عرضهم على الملائکه بیا الله پاک وړاندې کړ دا نمونه په فرشتو باندې فقال الله پاک کو فرمایل انبئوني باسماء هؤلاء تاسو ما ته خبرداري راکې په نمونو د دې سيزونو باندې ان کنتم صادقین کچری تاسو رښتونی پس کې رښتونی تاسو خو چې بس مونږه کافی وکړو او جواب را قالو فرشتو فرمایل سبحانك پاکی دستاده پارا خدای پاکا لا علم لنا نشتر علم منت الا ما علمتنا مگر دا غسه چې تا مونږ ترا کړی انك انت العليم الحكيم یقینا انت چې زیات علم او حکمت والا ذات. قال یا آدم اللہ پاک کو فرمائے آدم علیہ السلام انبئهم باسمائهم تا خبرداری ورکدی فرشتو تا پنمونو ددی سدنو باندی فلما انبئهم باسمائهم پسر کل آدم علیہ السلام خبرداری ورکدی تا پنمونو ددی سدنو باندی قال اللہ پاک کو فرمائے الم اقل لکم آیمانو ویلی تاسوتا انی اعلم یقینا زفیگم غیب السماوات والارض پپٹ سدنو دا اسمانو دزمکو واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون او زفیگم پاس چې تاسو کوم ښکار کوي او باغ سبانه چې کوم تاسو پټوي وإذ قلنا للملائکة اسجدوا او یاد کا وخت موږ وی فرشتو ته سجدو کوي آدم علیہ السلام ته فسجدوا پس دی ټول سجدو کړه الا ابلیس مگر ابلیس اونکړه اباد انکار کو منع شو واستكبر او د تکبر کو وکانه من الکافرین او دی او د پخوان د الله په علم کې د کافرانو نه واخذ الحمد لله رب